نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د زنا نه ځان وساتئ، ځکه چې د دې زنا د وجې نه به په تاسو باندې شپږ قسمه خرابیانې راځي. هغې کې 3 د دنیا وي او 3 د آخرت وي. اوس انسان زنا کوي، کو هغه د سترګو زنا کوي، کو هغه د غوږونو زنا کوي، کو هغه د لاسو زنا کوي. د سترګو زنا څه ته وي؟ یو انسان په دې سترګو باندې پردۍ زنانه ته په غلط نظر سره ګوري. د غوږونو زنا څه ته وي؟ یو انسان په دې غوږونو باندې ګانې بجانې اوري، غلطې خبرې اوري. او د لاسو ګناه باندې خو تاسو پوهېږئ. نو حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم انسان زنا کوي که نه، هغه هر قسمه زنا په ده باندې شپږ قسمه خرابیانې راځي. 3 په دنیا کې. په دنیا کې به دا چې د دغه انسان په مخ کې به نور نه وي، رونق به پکې نه وي. او دویم نمبر خرابي به دا وي د ده به عمر ډېر زیات کم وي، په کم عمر کې به دله مرګ راځي. او دریم نمبر دی به خلکو ته محتاج وي، خوند عمر په خلکو پسې به ګرځي. بعضې نه مې انسان وي که نه، دوا کوي یا الله وي د چا محتاجه کیم یم. نو حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم انسان چې زنا کوي په دې 3 قسمونو کې د یو دی به د خلکو محتاج وي. او په آخرت کې به 3 غټ غټ عذابونه او 3 غټې غټې برایانې سي. الله به دې خفه وي. کله چې د انسان نه الله خفه شي، د انسان غونډ هر څه ته به برباد شي. او دویم نمبر باندې حساب کتاب نه دی، د عمل نامې حساب کتاب دا ورسره ډېر په بره طریقه سره کېږي، هېڅ قسم ګنجایش به د سره نه کېږي. او دریم نمبر الله به د جهنم سور اور ته غورځوي. نو د زنا څونه نقصانات دي که نه، چې ما ورته د دې نه ځان وساتو او دا مسج د دې نورو وروڼو سره شیر کړو چې ما ورته الله ثواب کړه.